السلام علیکم ملګرو. د عمران خان تصویر ډیره موده پس سوشل میډیا ته راغلی نه. کله چې عمران خان گرفتار شوی دا غسه تصویر یا ویډیو میډیا ته نه راغلی، خو دا تصویر کله نه دی. عمران خان گرفتاری نه پس دا تصویر کله وکړل شوی دی، په دې باندې به کمپلیټ ډسکشن کو. بل دینه علاوه پرویز خټک اخر کې پی کې د عمران خان مقبولیت تسلیم کړی دی. پرویز خټک په کومه خبره د عمران خان تعریف کړي، په هغه باندې هم کمپلیټ ډسکشن دی. بل عمران خان ته په جیل کې د زهر ورکولو انکشافات هم شوي دي. عمران خان خپل دا انکشاف کړی دی. بل عمران خان خلاف چې کوم سایفر کیس جوړ دی، پاغه کې د گواهانو بیان چې کوم دی هم پرون نه د ریکارډ شوی. اخر په سو وجه باندې د گواهانو دا بیان نه ریکارډ کیږي، پاغه باندې به هم کمپلیټ ډسکشن کو. بل عمران خان خپل نږدې ملګری خپل وکیل منتخب کړی دی، او کوم کسانو چې مشکل وخت کې پی ټی آی پرې خو دی نو هغه د لپاره هم عمران خان یو بیان جاری کړی دی. کوم کسانو د لپاره پی ټی آی دروازې کولو دي او کوم کسانو د لپاره د پی ټی آی دروازې همیشه د لپاره بند دي، ابه هم په دې ویډیو کې ډسکس کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نو بیا به در سره د عمران خان د تصویر حواله سره خبرو کوجی. د عمران خان د تصویر چې کوم دی دا هغه ټایم تصویر دی کله چې عمران خان د اډیاله د اټک جیل نه اډیاله جیل له شف کېدو. دا د هغه ټایم تصویر دی چې خدا سوشل میډیا ته پرونه راسي په سوشل میډیا ډیر زیات وایرل دی چې د عمران خان تصویر سوشل میډیا ته راغلی. دې تصویر کې تاسو د عمران خان تصویر مطلب د عمران خان فیس کته شي، دا ایکسپریشن هم کته شي. دا تصویر چې ورسره چا وخت کې د حواله سره خدا سره کمپلیټ علم نشته، خو دا تصویر د هغه وخت کله چې عمران خان د اټک جیل نه اډیاله جیل ته منتقل کېدو. بل پرویز خټک حواله سره اپډیټس چې کوم دي، پرویز خټک اخر اومنله چې پی ټی آی او عمران خان په کې پی کې ډیر زیات مشهور دي. پرویز خټک په کومه خبره اخر د عمران خان تعریف کړي، په هغه باندې هم خبره کو. پرویز خټک په ایروای نیوز باندې یو صحافي دی کاشف عباسی سره یو پروګرام چې هغه کې په دغه پروګرام کې پرویز خټک ویلي دي چې عمران خان په خپل قابلیت ډیر مطلب زبردست تقریر کوي. عمران خان کې دا قابلیت شته چې هغه په خپل الفاظو باندې نور خلک امپریس کول شي. بل عمران خان کې دا خوبي هم د پرویز خټک ویلي چې منافقت پکې نشته، مطلب چې سه پزړه کې وي هغه په خله باندې وي، خبره زړه کې نه ساتي او نه چا سره مطلب داسې بغض او کینه لري، صفا خبره کوي چې سه پزړه وي هغه په خله وي. بل د عمران خان ډیل حواله سره پرویز خټک ویلي چې عمران خان هیڅ کله هم ډیل نشي کوله او د حال او هغه باندې هر قسم حالات راشي هغه د حالاتو مقابله کوي. په دغه شو کې پرویز خټک دا هم وی چې کې پی کې د پی ټی آی او د عمران خان مقبولیت ډیر زیات په پیک باندې راځي. پرویز خټک اخر اومنله چې کې پی کې مونږه عمران خان ته یا دغه د عمران خان چې کم ایم ان ای ام پی الیکشن ته دیږي هغه له شکست ورکول ګران دی. عمران خان ته په جیل کې د زهر ورکول انکشافات د عمران خان وکیل افتاب باجوا کړی دی چې ماته عمران خان نن ویلی دي. دا د عمران خان چې کوم وکیل دی غدا بیان پرون جاری کړو چې ماته عمران خان ویلی چې ماته جیل کې زهر راکول کیږي یا ماته د زهر راکولو خطر ده او ماته د ځکه د کور خوراک هم نه الاو کوي چې دلته کې دی شي د ماله په خوراک کې زهر راکې. دا د عمران خان د وکیل دغه افتاب باجوانوم دی، دغه د خلی بیان دی. بل افتاب باجوا دا هم ویلي دي چې عمران خان بالکل ټیک ټاک ته روغ رمټ ته، او عمران خان وکیل ویلي چې عمران خان سره د لندن معاهده ډیر زیات معلومات دي چې یو سور وځو کې عمران خان دغه ټول معلومات د نواز شریف د لندن نه معاهده سوشل میډیا تخپل راشي چې چا په خله باندې به دغه ټول معلومات میډیا ته تاسو لره ورسي. په سایفر کیس کې د عمران خان خلاف د گواهانو بیان چې کوم هغه پرون هم نه د ریکارډ شوی، څنګه چې تاسو معلومه ده چې په 23 اکتوبر په عمران خان باندې فرد جرم عاید شوی، بیا په 27 اکتوبر د ویل چې د گواهانو ریکارډ به بیانونه به ریکارډ کو، بیا په 31 اکتوبر تاریخ ورکړو چې په 31 اکتوبر پرون ورځ باندې هم دغه بیانونه ریکارډ نشو. اوس نوې تاریخ چې کوم دی 7 نومبر ورکړی دی چې په 7 نومبر باندې به دغه بیانونه ریکارډ کیږي. عمران خان ته 9 مې واقعیت کې 14 نومبر پورې ضمانت هم ملاو شوی دی. 9 مې واقعیت کې چې په عمران خان باندې کم کیس جوړو په هغه کیس کې عمران خان ته 14 نومبر پورې ضمانت ملاو شوی دی. بل عمران خان خپل مطلب یو ډیر قریبي ملګری خپل وکیل جوړ کړی دی. تاسو ته معلومه وي چې عدالت سایفر کیس کې د عمران خان ضمانت مسترد کړو. د عمران خان وکیلانو په سایفر کیس کې د عمران خان لپاره یو ضمانتي درخواست جمع کړو چې هغه عدالت مسترد کړی دی. بیا اسلام آباد های کورټ هم دغه درخواست کوم دی مسترد کړو او سایفر کیس کې د عمران خان ضمانت لپاره درخواست سپریم کورټ کې د عمران خان وکیلانو جمع کو. اوس په سپریم کورټ فیصله کوي چې آیا په سایفر کیس کې عمران خان ته ضمانت ملاوي دي شي یا نشي ملاوي دي. اوس عمران خان دغه کیس د لپاره خپل یو ډیر قریبي ملګری یو ډیر قریبي آشنا معروف قانوندان حامد خان خپل وکیل
مقرر کړی د جی سایفر کیس ضمانت د پاره ګورو به چې دغه د عمران خان د ملګری د قانوندان چې کوم دی د عمران خان سره مدد کولی شي. بل اوس کومو کسانو چې پی ټی آی په مشکل وخت کې پرېښي وای هغوی دپاره عمران خان جیل نه دا پیغام جاري کړی چې کومو کسانو باندې ظلم شوی هغوی ډېرې مجبورۍ نه پی ټی آی پرېښودې ده نو هغوی هر ټایم واپس راتلی شي. هغوی له دا پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف لارې هر ټایم کولو دي او کومو کسانو چې پریس کانفرنس کړي دي ما پسې بدره دی ویلي پارټي یې بدنامه کړې ده نو هغه خلک هیڅ کله هم زه خپلې پارټۍ کې دوباره نه اخلم. جی دا اپډیټ سو ډېره زیاته مننه. والسلام.